اخیره جمله وایم بس کوم چې حجة الوداع په موقع باندې زما پیغمبر قرباني کوله نو 100 اوښانې ذبح کړي. څو یې ذبح کړي؟ اواز رانغی. څو یې ذبح کړي؟ دا درته ځکه وایم چې سینه کې د ګوټه شي که نه چې تا ته پته ولګي چې پیغمبر مې غریب څومره او قربانې په یو اوښ کې 7 قربانې دي نو 7 په 100 کې ضرب ورکړه څو شو؟ 700 شو. توجه شته؟ ستا پیغمبر په یو کال باندې 200 قربانۍ کړي دي. او د غریبۍ څه عالم او یو عجیبه جمله وایم. ابو هریره رضی الله تعالی عنه تنګ شوی خو نه چې بند کړم درته نیمه کې ووایم که بند کړم اواز رانغی لکه چې ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وي دا قربانۍ ډېرې دي اوس په کوم یو راپرځو جملې ته توجه شته؟ اوس به کم اوښ دا خو به جي پرزونې کولي څاروی را په بعضې ټایم کې کس له پکې بعضې پکې معقولې نو لته ورکړي په دې تشي کې بیا پروت دي سیټ ته ځان نه به معقولان نه جوړوي محترم. قرباني د استراحت او چاړه به هم نیغه قربانۍ څاروي ته نه کې دا هم ګناه ده محترم چې کله د راسم له و مخ ته وله قبلې ته که نو غلې غونتې به چاړه بیا رابار کړي کوم بعضې مشروط ګوټې چاړه مخې داسې ته کړي دا عظیمه ګناه ده محترم ښه عظیمه ګناه ده. بعضې خلکو به چاړه نیولي او نیغ به کېږي لکه ته به چې دا ټول شي دی په یوازې راپر دی اکثر پاکې کپړې چولي خو عالم نه وري خو چېرې چې برکت دپاره چاړه راکاږم ته داسې ولي الله راغلی چې برکت دپاره چاړه راکاږي. قربانۍ کې لاس واچو په خپلو لاسو باندې د قربانۍ سوټې اوچتې که ثواب پې باندې میلاویږي څاروي علمبوه قربانۍ ثواب درته میلاویږي وګرځه ورپسې یو قدم دی په تله د نیکۍ کې اچولی کېږي زما رب وي او ته به پاکې کپړې واچې بعدو پکې قصابان نیولي یاره راشه دا قربانۍ دا څاروي راغورځوه قصابان تا له څه چل دی غټ سنډای ته قربانۍ څاروي نه شي راغورځولی چې قصابان یاره جي زه نشم کولی طبیعت کې مې جي داسې لږ مالې جي د دې وینې نه لږه مسله ده بعضې خلک پکې مې اورېده یو پکې جي د وینې نه جام ډک کي اوس کې مې سبحان الله لږ ووایه د وینې جام دا جوي ډېر برکتي شی دی دا کار چاته ونه کوي ولې چې د وینې نه شی راډک کړي او تازه وینې څکي سړی خواره به نه جوړ شي. توجه شته دې جملې ته؟ زما پیغمبر ابو هریره فرمای چې دا 100 اوښان راپرځول خو ډېره لویه مسله ده دا به څه کېږي کله چې زما محبوب امام الانبیا جناب محمد رسول الله چاړه په دست نبوت کې ونیوله نمبر اواز یې اوښته او کوي راشه اوښانو رامنډې والې زما پیغمبر د طرف نه مونږ دا به ډېر ګرانې ای اوښ په خپله راسم لاسته زما پیغمبر حلال کړ یو به په کتار راتلو زما پیغمبر به حلالو 63 اوښان چې حلال کړه اوښان به په خپله سملاستلی د یو بل نه هغه به عجیبه اوښني چې د جناب محمد رسول الله د چړې لاندې راشي زم د پیغمبر د چړې نه د پیغمبر سره به په جنت کې یو ځای شو تر سبحان الله ووایه 63 اوښان زما محبوب په خپل لاسې دست نبوت باندې حلال کړي دي ته یو چیلې ګوټې نشي راپرځولی او باقي یې صحابو ته حواله کړه چې پیغمبر ستړی شو داسې مضبوطه و دغه قرباني ده. اوس به قرباني د اهمه مسله کوم یو څو چې قرباني په چا باندې واجب ده او چا سره به کې دا څو خبرې وره یو ضروري خبره کوم هغه انسان سره به قرباني نه کوي. توجه شته دې جملې ته؟ د ټول نه اهمه مسله ده قرباني خو الحمدلله ټول کو اکثر چې بېوسه وي بیا هم د ایمان جذبه پکې وي یاره جي خامخا به کوم او دې مسلې ته توجه شي بعضې خلک وي یاره جي قرض رالم غریب یم قرض رالم قرباني در باندې واجب نه ده چې غریبي خو که بیا هم ته د ایمان جذبه ښکاره کې نو د قربانۍ زما رب غوښه به دې ختمه کړي نه یو قرض به مې دله ختم کړي شوق سره سبحان الله نو دا جذبه به څنګه پیدا کېږي او دا ایماني قوت به مونږ کې څنګه پیدا کېږي هلته ایمان کمزور دی نو قوت به د کوم ځای نه راشي. جملې ته توجه شته؟ زما الفاظ خو بد نه لګېږي څوک سره لږ سبحان الله وایي چې قرباني به د یو څو افرادو سره نه کې زه به کې خپل طرفه وایم د هغه انسان سره به قرباني نه کې چې د مور پلار نافرمانه وي. ښه توجه شته دې جملې چې د مور پلار نافرماني د هغه یو عبادت نه قبلېږي نو قرباني د کوم ځای نه قبوله شوه نو ستا مو سره غرقه شوه. توجه شته دې جملې دې خبرو ته زمونږ خیال نشته ګورې مونږ خو هېرې جیبه سیسه مې نیولې ده نو هغه انسان سره قرباني نه کېږي چې وعاق لوالدین د مور پلار نه ازاري دي نو قرباني ورسره نه کېږي یو عبادت نه قبلېږي نو قرباني کوم دی نه قبوله شوه. داسې عظیمه رشته ده محترم. کوم انسان چې انډرپلی کوي هغه سره قرباني نه کېږي ګاډي اخلي ته ماله دا ګاډی را خرڅ کړه پسو دی جدا جي په نغدو په 11 ټکه ها ټیک شو د بسو سې په ما را خرڅ کړه پسو یې را خرڅ زما بس پسو یې را خرڅې په دې را خرڅ په 11 په نغدو والي او بیا په دا ګاډ والا پې پوهېږي زه پې ډېر پوهېږم نه په قرض تاله به جي زه په دې درکړم تاله به زه پیسې درکړم او دونه ماله راکې دا د انډرپلی یو طریقه ده دا د سود یو طریقه ده.
دې باندې قرباني نه کېږي محترم. انډرپلو والا قرباني نه کېږي، د هغې قرباني م لاړه او ستا م لړه، د مور پلار چې نافرماني د هغې م قرباني لړه او ستا م قرباني لړه. جملې ته توجه شته. بس کم کس چې د حرامو کسب کوي یو د والدینو نافرمانه دی، د کس سره قرباني نه کېږي، لنډو کې درته وایم. او باقي افضله قرباني دا ده چې کور کې خیر دی یو چیلي راغورځوه خو په خپله راوپرځوه، ځکه چې په دې قربانۍ کې د کسانو پیسې خو حلالې دي، خو که د یو کس پکې نیت بد شي چې د غوښې نیت دی شو، یا یو کس پکې پانچې کور ته وړي چې زما پانچې کمزوري شوي دي، قرباني د ټولو غرقه شوه. توجه شته جملې بعد پکې نه دي پانچې مې کمزوري دا د ما د مور پانچې کمزوري دا به یو ستا سره د پلارم پانچې کمزوري دي، یو سره بل هم راوپردوه. توجه شته دې جملې ته. پانچې بعد ویل چې زما د پړپوس مې جي اینه مې جي ډېره کمزورې ده، دا اینه ته کور ته دا کار پکې ټیک نه دی محترم چې دا کار د اوکه قرباني دی غرقه شو. یو بله جمله وایم، بعضې کرت په کور کې دوه رونی اهمه مسله وایم، په کور کې دوه رونی هغې په شریکه باندې یو قرباني نیسي او لاندې پکې شپږ کسان نو دا قرباني برباده شو. اصل کې دا اته کسان شو، اصل کې دوه رونه په شریکه قرباني کوي او تاسو یې قرباني ونیول، شپږ کسان یې قرباني غرقه شو، ځکه حصې پکې اته شوې اصل کې، خو ته پوهېږې نه دا قرباني دې برباده شوه لاړه غر. نو افضله دا ده چې ځان له ونیسه. اوس په داسې قرباني په غوا غوی باندې میخه سنډا باندې چیلې چیلې ګډ ګډه باندې قرباني کېږي چې چیلې چیلې د یو کالي که غاښونه یې کړي یو که نه کړي، خو چې د یو کال پوره یي ښه. بعضې خلک د کستانو غاښونه م ورته لګي، څارو ته اوس د بل څاروي نه غاښونه د کسابان نه وړي ورته یې لګولي. مونږ مؤمنانو کې خدا زمونږ امت محمدیه کې یو فن ډېر عام دی، مونږ له دوکې والا فن ډېر مضبوط راځي. دا چې مونږ کې خدای یو کمال ایښی دی نو چې مسلمان دوکه کومه دا ما کې دا جزم مورزاده فن دی، د مور د ګېډې نه چې پیدا شوم نو دا کمال په ما کې و چې مؤمن به څنګه دوکه کوم. جملې ته توجه شته دې خبرې ته، دا د شرم خبره زموږ دپاره، خو که زه پوهېږم د بل څاروي غاښونه یاره جي وي ټایم یې پوره دی نو هغه خو قرباني وکړه، خو ستا آخرت برباد شه محترم. ښه داسې څاروي به م نالې چې اکثر به تقوادار انسان یو په خپل کور کې ساتلي او درته وایي چې ګارنټي در کوم بیا ټیک دی که غاښونه یې نه کړی او ټایم یې برابري. ښه داسې څاروي به م نالې چې خارښتي څاروي، داسې څاروي به م نالې چې لکۍ د نیمې نه سیوا کټي، داسې څاروي به م نالې چې غوږې د نیمې نه سیوا کټي، داسې څاروي به م نالې چې په یو سترګه باندې ړوند دي، داسې څاروي به م نالې چې په یو ښکر باندې ګډوډي ښکري نه ښه، داسې څاروي به م نالې چې پیدایشي یې غوږونه ني، داسې څاروي به م نالې، داسې څاروي به م نالې چې معذوری چې خپل شي لګولې رواني، داسې څاروي به م نالې چې د اډوکو ډانچۍ په دې قرباني نه کېږي. نور قرباني په هر څه باندې کېږي، په دغه څو قربانو چیلې چیلي باندې ګډ ګډه باندې غوا غوی باندې میخه سنډا باندې قربان. یو انسان ویل چې اوسې مې را اوسته د قرباني په کومه نو په دې نه کېږي. یو انسان وجي په درې لکه مې کولانګي بانګي اغسته قرباني په کومه نو بیا په خپل الله دې معافي کړي په درې لکه مې بانګي اغسته داسې قوم په زمونږ دا قوم په 2 لکه روپۍ جي یو کمتر مې اغوښتی دی په 2 لکه داسې دا مې جي په 3 لکه یو سپی راوستی دی جي ته یې وګوره الیشن سپی دی ما دی خو نومونه نه راځي مونږ کې خو الحمدلله ډېرې پرتې دي خو بعضې زه نه وایم بیا به تاسو وایي چې دا دې څه وایي قسم زه د اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي کوم امام چې د معاشرې نه خبر ني دی به منبر ته نه خېږي نو زه ستاسو د اصولو د معاشرې نه خبر یم چې معاشره کې څه کېږي خو دا مولیان خلکو ته سادهګان ښکاري بس چې لږ غوندې کښېني نو چاړه پې کېږي نور ما ته ستا بنیاد او ماضي معلومه ده ته چې کوم ځای کې دوکه کې او کوم ځای کې خبره کې زما پیغمبر یو جمله وفرمایل اخیر یې وی اتق فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله مولا نشي دوکه کولی ځکه دی د خدای په نورانیت باندې ګذر او که تا دوکم وکړه دا دوکه به ستا الله د پوښتنو نه وباسي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروا امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله ما چې سوي دی اور د خدای خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کې الله زموږ د لږ غوندې ناس ته خدای په ډېر څه باندې قبول کې الله موږ ډېر عاجزان یو ډېر فقیران یو ډېر ګناهګار یو ډېر خطاکار یو خدای د ذوالحجې مبارک ایام دی خدای زموږ تمام ګناهونو باندې د عفو قلم خدای راخکا الله زموږ د بلوغت نه والا تر اوسه پورې تمام ګناهونه خدای معاف کا الله آیندم د ګناهونو نه خدای وساته دا قرباني را روانه د مبارک عبادت خدای څوک چې قرباني کوي الله په ایډوانس کې ترېنه قبول کا او الله څوک چې وس نه لري خدای د اختر پورې استطاعت او توفیق ورته ورنصیب کا زموږ زړونه کې ایمانی جذبه خدای پیدا کا دا کومه حاضرین مجمع ناسته د خدای د ذوالحجې مبارک ایام دی او د جمعې مبارک ورځ د ستا په در
او ستا په کور کې ناست یو خدایه زموږ زړونه کې که څه قسم شرعي حاجات دي خدایه د خپل در نه پوره کړې الله د خپل در نه پوره کړې د هر قسم آفات و بلیات و اتفاقي حوادثو تاڼو کچرو هسپتالونو نه خدایه وساتې که څوک بیماران شفا کامله عاجله مستمره ورته خدایه نصیب کړي بیماري یې خدایه په صحت باندې بدله کړي الله که څوک قرضداري د اختر د راتلو نه مخکې د قرض د عذاب نه وساتې چاته نور قسم مشکلات الله مشکلات دفع کړي د چا خپل کورونه نه خدای خپل کورونه ورته ورکړي د چا حلال نکاحګانې نه خدای حلال او طیب نکاحګانې ورته ورکړي سلام